مثال کے طور پر اخت غوا دا میخه دا پدې کې یو نواله تر اوو پورې قربانۍ دي یوې قرباني نواله تر اوو پورې چې تاسو پکې نیسئ ستا مرضی ده خو مونږ خلک څه کوي په غوا کې په میخه کې یاره بس دا 3 قربانیانې کوو بهترینه طریقه یې څه دی بهترینه طریقه یې دا ده چې تو وایې چې 3 زمونږ واجبي قربانۍ شوې پکې یا 4 یا 15 هر چې څو تر باندې واجب وي او دینا علاوه یوه قرباني زه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په نوم باندې کومه یوه قرباني زه امام اعظم ابو حنیفه ایصال ثواب دپاره کومه یوه قرباني زه حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دپاره کومه دقسې مور او پلار دې مړه دي یوه قرباني پلار په نوم باندې کوم یوه قرباني مور په نوم باندې کوم نو دا چې څومره ته ښه خبره دا ده چې ته قربانۍ تر باندې 3 واجب دي یا 4 واجب دي خو دا ایسې ته 9 ته ورسوه ولې چې تا 3 وکړې د 3 ثواب درته میلاو شو خو که تا په دې کې 9 ایسې کړې نو تا ته د 9 ایسو ثواب میلاویږي پاته شوه غوښه قرباني مطلب وینه تویول وي غوښه خو سنت او مستحب طریقه دا ده چې کومه حصه تا ته میلاو شي 3 حصې کا یوه حصه خپل بچو دپاره کوروالو دپاره یوه حصه خپلو خپلوانو دپاره غریبانانو دپاره یوه حصه خپلو خپلوانو دپاره یوه کور دپاره او یوه مسکینانو دپاره 3 حصې کا که بیا تا کور ټبر دومره زیات وي چې دویمه ورځ تا کور کې غوښه نه وي بیا یې ته کور کې هم ټوله ږدولی شي ثواب کار دا دی چې بیا ټوله کور کې کېږده شریعت کې سختی په چا باندې نشته خو کم حکم چې وي هغه حکم به منې